دا هغه کتاب دی د حدیثو د پیغمبر علیه السلام چې الله تعالی دی له ډېر اوچت شان ورکړی دی. دونه مقبولیت دې کتاب له ورکړی دی چې په تمامه دنیا کې یو عالم سل کالم علم وکړي او هغه د بخاري شریف نه لوستی هغه ته عالم نه ویلی کېږي. دا د بخاري شریف درجه ده. امام بخاري رحمه الله د دې کتاب دپاره ډېر محنتونه او ډېرې خوارۍ کړي. په خپله فرمایي چې 6 لکه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مخې ته او د 6 لکو احادیثو نه ما د بخاري شریف د دې 9,000 احادیثو انتخاب کړی دی. او د دې سوانح نگار دا خبرم لیکي چې امام بخاري د دې کتاب شروع په مدینه منوره کې وکړه او د هر حدیث د مخکې غسل فرمایلی دی، ځکه د پیغمبر علیه السلام احادیث استحقاق د ادب لري، استحقاق د قدر لري. نو هغې به غسل ځکه کو چې په بدن مې سخیرې پاتې نشي او د هغې نه پس به 2 رکعته نفل وکړه او د هغې نه پس به استخاره وکړه، ځکه دا خو اولیاء بیا به د هغې نه پس د حدیث په باره کې چې اطمینان وشو نه حدیث به ولیکله. تاسو په خپله اندازه ولګوئ چې په دې کتاب کې 9,000 احادیث دي، 9,000 پیرې ورته غسل کړی او 15,000 رکعات یې ورته کړي او په هر رکعت کې 2 سجدې نو 13,000 سجدې یې کړي. نو چې د کوم کتاب د مقبولیت دپاره یو شخصیت 30,000 سجدې ولګوي هغه هم خالص ته الله د رضا دپاره، نو هغه کتاب ته به الله څنګه حیثیت نه ورکړي. همدا وجه ده چې کله په مسلمانانو تکلیف راغلی دی او د بخاري شریف ختم یې کړی دی، الله تعالی د دې احادیثو مبارکو په برکت د مسلمانانو نه تکلیف ختم کړی. د کتابونو یو واقعه لیکلې ده چې یو کشته کې مسلمانان سواره وه او په هغې طوفان راغی. طوفان ډېر خطرناک و سمندري او د دې جهاز او د کشتۍ کپتان وویل چې داسې طوفان ما په ژوند کې نه دی لیدلی، زما یقین دا دی چې د دې نه یو قسم نه بچ کېږي. بس الله ته متوجه شي. اتفاق سره په دې کشتۍ کې یو عالم و او هغه سره خپل شاګردان وو. ډېره غټه کشتۍ وه او هغه سره د بخاري شریف نسخه وه 13 سپارې. امام بخاري صاحب دا کتاب په 13 حصو تقسیم کړی دی چې د قرآن کریم اتباع راشي، ځکه قرآن هم 13 سپارې. نو طالب علم یو سپاره 2 ورکړي او تلاوت یې او قرات یې شروع کړو د حدیث. تقریبا نیمه ګنټه کې ادرې په وخت کې چې دا بخاري شریف ختمه په دې 2 کسان وی دا طوفان راغی بلکل چتری شو د کشتۍ د پاسه، کشتۍ منځ کې داسې راګیره کړه. خو چې دې اخري حدیث وي ستاسو مخې ته چې ما ولوستو نو طوفان دغه ځای نه واپس شو او الله هغې له نجات ورکړو. یو واقعه علامه ابن علان صدیقي صاحب لیکلی ده چې د بصره کې یو ډېره غټه قلا وه. پخوانۍ قلاګانې خو په څو میله کې پرتې وې، نو باغیانو د هغې خلاف حمله وکړه، د هغې رسد خوراک اوبه هرڅه بندې کړې چې دوی سرنډر شي، تسلیم شي. دننه په دې قلا کې علماو نو هغې د بخاري شریف ختم شروع کړ او چې بخاري شریف یې څنګه ختم کړو الله تعالی د هغه دشمن په زړه روب واچو او هغه ځای د هغه لنګر یې اوچتې کړې او تښتېد. موږ د خپلو اساتذو نه دا خبره کتلې هم ده اورېدلې هم ده چې کله به مسلمانانو تکلیف راشي او د بخاري شریف ختم وشي الله ته ختم کړي. موږ دا کتلې دي
جامع فاروقی کې حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب مدرسه کې چې موږ سبق وی نو دا سناټن مې وه چې د نواز شریف حکومتو د اوړو بحران راغلی و چې تاسو ته یاد او د اوړه به په دې پرمټ میلاوېده د مشرانو ته خبره پته نو موږ ته د شیخ صاحب فرمایل چې بخاري شریف ختم وکړئ 400 طالبانو موږ دوره کې په خدای یقین وکړئ موږ چې ختم وکړو نور کله به یو روټۍ موږ ته میلاوېده هغې نه بس به دوه روټۍ میلاوېده الله داسې فراقي راوست نو د دې کتاب خاصیت دا دی چې د دې کتاب ختم کله وکړې د کوم مقصد دپاره نو هغه مقصد همدله الله پوره کوي او دې پسې اصل کې یو خو وروسته د مصنف قربانۍ دي او دویم د رسول الله د احادیثو خپل برکت دی پیغمبر پاک حدیث د دې امت لپاره ډېر لوی نعمت دی پیغمبر علیه السلام موږ ته 10 لکه حدیث را رسېدلي او الله د حدیثو د حفاظت لپاره داسې غټ عقلونه پیدا کړي چې دا احادیث هغو په یاد کړي حافظ ابو زرع باره کې راځي فرمایي چې ما ته 9 لکه حدیث د پیغمبر پاک یاد دي سند سره موږ ته لسم نه یاد او امام احمد سے باره کې راځي چې انی احفظ الف حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د پیغمبر پاک 10 لکه حدیث په یاد دي ډېره غټه خبره ده ګوره په خوله ویل اسان دي کولې ګران داسې مضبوطې حافظې الله د حدیثو د حفاظت لپاره پیدا کړي او د دې حدیثو د حاصلولو دپاره هغوی به د لرې لرې علاقو سفرې کول پخوا زمانه کې خو داسې چاپ شده کتابونه نه وو عالمان به په یو حدیث پسې ګرځېده استادانو پسې یو محدث باره کې راځي حافظ ابن منده رحمه الله لوی عالم دی چې هغه د 15 کالو عمر کې د خپل کور نه ووت او 45 سال د پیغمبر علیه السلام احادیث طلب او چې واپس راته نو 15 کاله عمر یې تاسو اورئ که نه او چې ته نو ګیره نه وه چې واپس راغی په ګیره کې تور ډکې نه وه او داسې نه چې ګنې ډوډو ته پروت پخپله فرمایي چې ما په دې 45 سال کې د دنیا 2 چکرې والی دي د پیغمبر علیه السلام د احادیثو دپاره یو پیره د مشرق نه مغرب ته لاړم او بیا د مغرب نه مشرق ته رالم او یو عالم هم رانه خطا نه دی تللی چې ما ته پته چې د سره پیغمبر پاک حدیث او بیا فرمایي چې په دې 45 سال کې ما د 13000 استادانو نه احادیث حاصل کړي دي 30000 او د هر استاد نه مې کم از کم 10 حدیث خو ویلي دي او د زیاتو خو انتها نشته نو چې دا کم احادیث حساب کې نو 10 چې په 30000 کې ضرب ورکړو نو دا 3 لک راځي نو 3 لک احادیث حاصل کړي نو د دې حدیثو دپاره داسې قربانۍ کړي او بیا د حدیثو کې الله تعالی یو خپل اثر اچولی څنګه چې د قرآن کریم آیات په غوږ نه ورننوځي بلکې د زړه بند تعلیم ماتوي او په زړه کې ځای جوړوي د رسول الله احادیث هم په دې زړه ورننوځي د خلکو ژوندونه پرې بدلي د بخاري شریف کې یو راوي دی عبدالله بن مسلمه د امام بخاري استاذ دی امام بخاري ته اکثر روایت کوي حدثنا عبدالله بن مسلمه نو د عبدالله بن مسلمه یو وخت کې ډېر غټ ډاکو د بصرې او د به شوکې کولې او دونه خطرناک ډاکو چې د سره یو خپل ټیمو نو سوال جواب به وکړو یو کس ته چې مونږ در روان یو که ستاسو ضرورت یې زمونږ مخه ووهي هغې به د یاره د کور ټول قیمتي سامان مخې ته راوباسه چې یاره جي بس مونږ سره چیړ مه کوئ چې څه مو خوښ یې ترې ووایه که ټول وړی ټول اوسې خو بس مونږ ته څه مه وایې چای مخه نه شوه والي د ده په ښار کې په بصره کې یو ډېر لوی محدث امام شعبه ابن الحجاج د حدیثو درس کو او پخوا به عالمانو له د لرې لرې نه طالبان راتلو دا خو اوس د لاډ میکالې د تعلیم سره مدرسو کې طالبان کم شو
ورنه یو محدث ته به 50,000 طالبان هم کېناست، ډېر طالبان. دا خو د انګریز چې 14مه صدۍ کې هندوستان ته د ایسټ انډیا کمپنۍ او د تجارت په بانه راغی، نو 400 کاله محنت وکړو، د 20مې صدۍ پورې ستار څه تس نس او چې لاړو نو دونه لانجې ځان پسې پرېښودې، د دنیا لانجې پرېښودې.